شیخ صاحب بیا هغه وایي سورت فاتحه چې څومره ادله ووې نو ستاسو مدعا ځکه نه ثابتوي چې پر یو خبره کې ما ورته متفق یو چې زه وایم چې د سوره فاتحه په نه د ثنا باندې موږ هم جایز کړو تاسو یو حواله پیش کې باقي نور دومره اضافي ما ته مه پیش کوئ دومره پیش کې چې پاکې لیکلي چې من حیث القراءت سورت فاتحه په کار ده بل وایي چې د امام صاحب نه راته پیش کا ان شاء الله الرحمن دا ته پیش کوم دا کتابونه پراته دي لږ انتظار وکړه بل ته وایې چې اثار پیش کوم نو ستاسو دا مدعا خو قطعي ده نو په اثارو باندې دا خو مې د شیخ امین الله صاحب خبره ته وختي وکړه دا خو موقوفات دي اثار دي په اثارو باندې خو تاسو حجت تام نه تقریبا تام نه دی په دې خبره کې که تاسو ته ما ویلي وو چې کله مدعا قطعي نو دلیل به قطعي وي چې کله مدعا ځوني دلیل به ځوني په دې کې تاسو د قطع دپاره مطلب فرضیت ثابتوي بدعت ثابتوي نو تاسو ما ته څنګه اثر راوړئ یا شیخ صاحب خیر دی یو بیا حواله داسې یو حواله راته راکړه چې په قطعیتو په اثار د صحابو سره ثابتېږي بس بیا هم د سره منم خیر دی یو حواله راته اوس په دې کې وښیوه دا ته چې څومره لګوي د پاڼې نه وې زه به تقوه کېدم بېلا شکه بې شوبې خو داسې دی چې ما ته وکړه چې دا څومره حوالې دي وویلې په دې کې ما ته داسې یو پیش کړه چې په اثارو باندې قطعیت ثابتېږي یا په اثارو باندې بدعتوالی ثابتېږي یا په اثارو باندې فرضیت ثابتېږي هسې حوالو زیاتولو باندې څه کار نشته بله دا ده دی وایي چې ما د حدیث مرفوع ذکر کو ما خو وانه اورېدو تاسو بیا خیر د بل ټرن کې ته بیا مقدر کوم هغه حدیث مرفوع ته دوباره بیا ووایي تاسو خو ماته حدیث چې څومره دي آثار دي حدیث مرفوع چې په هغه کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورة الفاتحه ویلې ده راته ووایه یو حدیث مرفوع راته داسې پیش کا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورة الفاتحه ویلې ده او دغه رنګ جهر پې کړی دی سورت یې ورسره ویلی دی او بل تاسو ویلو ستاسو دا جنازې مون د قرآن او د حدیث خلاف دی نو د قرآن کریم کې په کوم ځای کې داسې یو ټکی راغلی چې زموږ د دې خبرې د هغې مخالفت دی په حدیثو کې خو راځي چې څلور تکبیره یې کړي موږ څلور تکبیره کوو نو دا څلور تکبیره هم په حدیث کې ته هم منې زه تا خو دا ستاسو د احنافو جنازه د قرآن او د حدیث خلاف ده نو چې ته راسه دا څلور منې متفق دي نو زه خو هغه نور ته منسوخ ویم نو بیا څنګه خلاف شوله بل دا دی چې زه ثنا ویم په کوم ځای کې قرآن کې راغلي چې ثنا مه ویوئ زه درود ویم په کوم ځای کې راغلي چې تاسو چې درود مه وی ګوره چې دا کم شي نه کوو هله به خلاف یې چې دی په نفي او په عدم باندې ته ماته د قرآن نه یا د حدیثو نه ادله پیش کړي باقي راځم دا دعا چې ده که نه دا جنازه دا دعا ده دا ما سره التبصرات الاحمدیه په بیان الآیات الشرعیه ملا جون رحمه الله فرمای ولا يلزم في الآية جمع الحقيقة العرفية والمجاز الذي هو الحقيقة اللغوية لأن صلاة الجنازة في الحقيقة دعاء ودا كم دوي لأن صلاة الجنازة في الحقيقة دعاء واستغفار فكان المراد والدعاء لا غيره وإنما صلاة الجنازة فرد من أفراده فدعاءانو كده صلاة من جنازة دام يو فرد أفراد داغينا تاسو كتاب ده شيخ أمين الله سيب أمين الفتاوى پدې کې په 425 نمبر صفحه کې ذکر کړی دي وی الفاظ دادي د تصریح کوي وی د جنازې په منځ کې سورت فاتحه ویل سنت دي تاسو یې فرض دي خپل مشرانو خلاف هم کوي کله وی بدعت دي دیو ته کله مشروع وی کله ته سنت وی نو تاسو خو د مشرانو لارم خطا کړی د پاغې په روان نه نو دی فرمای دیږي کې وی د جنازې په منځ کې سورت فاتحه ویل سنت دي ځکه دا په تمامو دعاګانو کې بهترین او جامع دعا ده نو قرائت نه دی کنه دا دعا د دې کې څه ویلی شي هغه هم په نیت د دعا باندې ویلی شي او یاره جي یو ناشنا مخادعه هم په دې امین الفتاوه کې د شیخ صاحب کړي دا هم لږه خیمه خیر دی دس کې حواله ذکر کړی وي قاضي ثناء الله پانیپتي حنفي په خپله وصیتنامه کې لیکلي وبا تکبیر اولا سورت فاتحه هم خواند دا عبارت پرېښي مشروع نیست دا یو سره نه دی لیکلی دا د ما سره ایستی دی دا د ما سره دا د را سره ده دا د په دې کې زه ښودلی شم دا والا دې کې ګوره دا دی ما لابد من هو کې دغه تصریح زه ښیم چې تاسو ملګري پې ښه مطمئن کم په دې کې باقاعده تصریح کړې په دې الفاظ باندې وی مثلا نماز جنازه 4 تکبیر است با تکبیر اولا سبحانک اللهم تاخیر خوان نزد امام اعظم رحم الله هم درته وی ښه امام اعظم ته حواله پیش کړه امام صاحب نه امام ابو حنیفه رحم الله نزد امام اعظم رحم الله سورت فاتحه خواندن در نماز جائز مشروع نیست دای پکې حذف کړی په امین الفتاوه کې دا جمله حذف کړې ده ګورئ د دې غالبا په کتابونو ټولو کې یا مخکې حذف دی یا اخر حذف دی یا پکې تقدیم او تاخیر دی په دې کې شیخ امین الله صاحب وی په اوداس چې دی وی د عبادت نه هلته کې نه پې متوجه ده مقید بقیدین ته نه پې د قید دی نه پې د مقید کوي ټول هم دغه حپواد او کشران پسې ور روان دي الله دې پرې رحم وکړي نو دې فرمایي چې هر تکبیر بعد تکبیر الله سبحانک اللهم تاخیر خوان نیز امام اعظم سورت فاتحه خواندن در نماز جنازه مشروع نیست و اکثر علما برن کې فاتحه هم واخواند منګه فاتحه هم وایو و بعد تکبیر دوم درود بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواند و بعد سوم برای میت و جميع مسلمانان دعا خواند اللهم اغفر لحینا و میتنا بر جنازه تپل خواند بیا قبل خبر ده دا ما لابد من هو ده